منځ باندې مختصرې څو خبرې کوم. که فی جنات یتساءلون عن المجرمین، قرآن کې داسې راغلي دي څه مجرمانو نه څه کله پوښتنه وشي ما سلککم فی سقر، سقر ته چی شی راورسولوی؟ قالوا لم نک من المصلین، هغوی به جواب ورکړي چې مو المنځو ولاو کې نه وو، مو لمونځونه نه کول. امام معاشره کې شته دي ډېر داسې کسان چې هغه ډېر ارامې سره لمونځ پرېږدي، بغیر د عذره، بغیر د څه بهانې، بغیر د څه مشکله. خصوصا جوانانو کې شته دي. یاد وساتئ ما تاسو اهل بیتو منونکي یو. اهل بیتو مننه یوه تکزانده دی. اهل بیتو لمانځه سره عشق و مینه یوه پکار دی. ما تاسو هم مینه وي لمانځه و عبادت سره. که عبادت و لمونځ دا اظهار بندگی ده، اظهار تسلیم شوله ده، خدای ته تسلیم شول یو اظهار ده او خدای ته توجه کول دي، متوجه شول دي. نن تاسو دغه مضطرب دور کې سترګې وغړې، هر انسان مضطرب و پریشان دی. ایدی اضطراب ډوز دا ټیبلیټس نه دي، ګولۍ نه دي، دا مختلف شنو څه ډوز مو دستینو دا نه دي. بهترین علاج دا دی چې خدای ته سار ټیټ کا، خدای ته سجده وکړه، عبادت ورته وکړه، پروردگار تسلیم کا. خدای سره صورت متصل یې، مربوط یې، اندوره تو ته تسلی و سکون دی. تاسو به کسو یا خودکشی اکثر داسې کسانو کې زیاتې وي او ځنه مشکلات نفسیتي، ډپریشن مشکلات هغه خدای نه وریا وي، دغه شی نه وریا وي. خو دا یاد دی چې دوی حقیقي معنا باندې انسان پوه وي. که انسان معنوس شوله غواړي، اونس غواړي، وحشت حالات کې د انسان دنیا کې بهترین انیس انسان دپاره خدای ذات دی. زور انسان خدای ذات سره مانوس کیږي، اندور انسان نه ډپریشن ځنه مشکلات وریا کیږي. دا یاد وساته.